چې کوم په نبی علیه السلام باندې نازل شوي نو یوازې قرآن مجید په نبی علیه السلام نه دی نازل. نبی علیه السلام حدیث چې کوم دي دا هم د الله د طرفه دي، قرآن هم د الله د طرفه دي او احادیث هم د الله د طرفه دي. خو فرق صرف دومره دی چې قرآن الفاظ او معنی دواړه د الله د طرف نه دي. یعنی د قرآن چې کوم الفاظ دي نو دک شان جبرئیل علیه السلام ته الله فرمایلی دي، هغه بیا دک په نبی علیه السلام باندې هغه نازل کړي. نو الفاظ هم من جانب الله دي او معنی هم من جانب الله ده. د قرآن الفاظ دا هم د الله د طرف نه دي، د قرآن معنی دا هم د الله د طرف نه ده. او حدیثو کې فرق صرف دا دی په قرآن او حدیثو کې چې د حدیثو معنی او مفهوم دا د الله د طرف نه دی، الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی مقصد د خبرې دا چې کوم دی د الله د طرف نه دی، خو الفاظ چې کوم دي نو د نبی علیه السلام د طرف. نو فرق صرف دومره دی. نو په دې باندې قرآن باندې هم ایمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې هم. وما ينطق عن الهوى، الله پاک د نبی علیه السلام په خبرو باندې مخر لګول چې زما د محبوب کمی خبرې کوي نو دې د ځان نه خبرې نه کوي، دا زما خبرې دي، دا ورته زه په زړه کې اچوم. یا فرشته چې کوم دی وحی راوړي نو دا زما خبرې دي، زما محبوب د خپل ځان نه خبرې نه کوي. من ربه والمؤمنون او مؤمنان هم په دې باندې ایمان راوړي. کل آمنا، کل هر یو آمنا ایمان راوړی دی بالله په الله باندې، په الله باندې موږ ټول ایمان راوړی دی. د الله په ذات او صفاتو په ټولو باندې زموږ ایمان دی. وملائکته او په فرشتو باندې د الله په فرشتو باندې هم ایمان دی. فرشتي چې دي دا الله پاک د نور نه پیدا کړي دي. نور مخلوق دي، څنګه چې خور مخلوق دي، څنګه چې اور مخلوق دي، جنات د اور پیدا کړي، انسانان د خور نه پیدا کړي، او فرشتي الله پاک جل شانه دا د نور نه پیدا کړي د نور. او په فرشتو کې مذکر او مؤنث نشته دي، یعنی نر او ماده پکې نشته دي. او په فرشتو کې د بچو سیستم هم نشته دي. فرشتو کې خواهشات نشته دي، بلکې د خواهش د معصیت د ګناه ماده په فرشتو کې الله نه ده پیدا کړي. سراسر د الله پاک جل شانه فرمان برداري چې کوم حکم وته د الله کیږي نو اکه حکم په ځای باندې پوره کوي. انسان کې الله دواړه ماده چولې دي، د ګناه ماده هم او د الله د فرمان برداري هم ماده هم دواړه پکې اچولې دي. او فرشتو کې د ګناه ماده نشته دي. او فرشتو تعداد هم ډیر دي، تعداد چې ته معلوم دی خو ډیر زیات دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې بیت المعمور دا د فرشتو کعبه د پاسمان کې او 1000 فرشتي روزانه د هغې نه طواف کوي او تر قیامت پورې چې کومې فرشتي یو پیر طواف وکړو قیامت پورې بیا چې کوم دی د هغې نمبر نه راځي. نو ډیر تعداد کې دي. په ټولو فرشتو زموږ ایمان دی. ګوره الله رب العالمین داسې ذات دی چې موږ ته داسې نه دي ویلي چې یو فرشته باندې به ایمان راوړي. بس الله تعداد نه دی خو الله بس په ټولو باندې سراسري ایمان راوړي، په ټولو زما ایمان دی کوم چې فرشته الله پاک پیدا کړي. وکتبه او د هغه په کتابونو باندې هم زموږ ایمان دی. نو 4 کتابونه او 4 صحیفې الله پاک نازل کړي، تفصیل مخه تیر شوی. نو په دې ټولو باندې زموږ ایمان دی. تورات، زبور، انجیل او قرآن مجید او نور فرشتي نور صحیفې چې کوم نازل شوی دي. نو ایمان زموږ په ټولو باندې دی. خو د عمل د لپاره په دې دور کې نبی علیه السلام چې کله راغی نور کتابونه مخه ته منسوخ شو. هغه نه مخکې عیسی علیه السلام چې کوم کتاب نازل نو هغه منسوخ شو. نو کتابونه او صحیفې ټول منسوخ شوي دي، په هغه باندې عمل نشي کولی. خو ایمان په زموږ دی چې دا د الله د طرف نه وو ټیکو صحیح. او اوس په دې دور کې زموږ لپاره صرف قرآن دا ناسخ کتاب دی، په دې باندې موږ عمل کول پکار دي چې موږ په دې باندې عمل وکړو. په بل کتاب باندې عمل نشته، صرف په قرآن مجید باندې عمل دی. وکتبه په کتابونو د هغه ورسوله او د الله پاک جل شانه پر رسولانو باندې. د رسولانو تعداد هم چاته معلوم نه دی. بعضی حدیثو کې چې کوم دی راغلي دي 1,24,000 او دغه رنګ نور حدیثو بشن تعداد راغلي دي، خو صحیح تعداد چاته معلوم نه دی. نو د دې وجه مونږ وایو 1,24,000 کم بیش. نو یا به کمی د 24,000 نه یا به زیاتی. نو په دې ټولو باندې ایمان. خو دې کوم الله پاک دا کړی چې په یو پیغمبر باندې به ایمان راوړي. بس په ټولو باندې زموږ ایمان دی. لومبي پیغمبر حضرت آدم علیه السلام او اخیری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. د دې په منځ کې چې څومره انبیا دي، څومره رسولان دي، په ټولو زموږ کلک ایمان دی. لا نفرق مون فرق نکو بین احد په مابین د یو کې من رسله د هغه د رسولانو د هغه پیغمبرانو. فرق څه مطلب؟ د درجو په اعتبار سره پاکه فرق شته. ځکه قرآن مجید کې الله مخې ته په 3 سپاره کې ویل تلک الرسول فضلنا مونږ فضیلت ورکړل بعضو ته په بعضو باندې. دا زموږ د ټولو ایمان دی چې نبی علیه السلام د ټولو نه افضل پیغمبر دی.
بیا حضرت ابراهیم علیه السلام، بیا حضرت موسی علیه السلام، بس کومه درجه چې الله پاک ورکړي دي. خو په ټولو زمونږ ایمان دی، ایمان په ټولو دی. خو لا نفرق نو څه مطلب دی چې موږ فرق نه کوو چې د یهودیانو په شان نه چې هغوی صرف موسی علیه السلام پیغمبر ملي او عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار کوي، یا د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه انکار کوي یهودیان. او دغه رنګي عیسایان خپل پیغمبر عیسی علیه السلام خو مني، خو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار کوي. دغه رنګ زمونږ د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه انکار کوي. نو بعضی مني او بعضی نه مني، یهودیان بعضی مني او بعضی نه مني، عیسایان بعضی مني او بعضی نه مني. نو مونږ لا نفرق بین احد، نو مونږ فرق نه کوو، یعنی مونږ دا نه وایو چې دا پیغمبر دی او دا نه دی. بس چې څومره انبیا راغلي دي، کو موسی علیه السلام دی، کو عیسی علیه السلام دی، کو عزیر علیه السلام دی، ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، څومره انبیا علیهم السلام چې راغلي دي، 25 پیغمبرانو نومونه قرآن مجید کې ذکر دي. نو په ټولو باندې 1,24,000 کو زیات دي او کو کم دي، خو څومره چې د الله د طرف نه راغلي دي په ټولو زمونږ ایمان دی. او د یو پیغمبر د نوک او د اوریم را ګستاهي کول دا کفر ګڼو مونږ، چې د یو پیغمبر چې د نوک او د اوریم را ګستاهي وکړه، بې ادبي وکړه، دا کفر دی. نو په ټولو زمونږ ایمان دی. البته فضیلت بعضو ته الله پاک په بعضو باندې ورکړی دی، بعضې د بعضو نه په مرتبه کې اوچت پیدا کړي دي، خو پیغمبران ټول ګڼو، د ګناه نه ټول بچ ګڼو، معصوم ګڼو، او ټول د الله پاک پیغمبران او بندگان ګڼو. نو لا نفرق مطلب دا دی چې مونږ فرق نه کوو. څه مطلب؟ بعضو ته د کفر نسبت نه ګورو، د یهودیانو د عیسایانو په شان ټول چې کوم دی منو، او فضیلت بعضو له په بعضو باندې الله پاک ورکړي.